بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ موجود یو په انټي وارډ کې او یو داسې بابا سره موږ ولاړو، د هغې زوی موږ سره د هغې سره به هم خبرې کوو. دې بابا ته به د ساه غشتو ډېره تکلیف و او د ده آواز په ختمېدو او ورو ورو د ده آواز ختمېدو نو هغې باره کې دي انټي وارډ ته راغلي. دلته ډاکټرز دي ته اپریشن وکړو، کامیاب اپریشن و. د هغې څنګه چې تاسو ګورئ په ویډیو کې چې دي ته هغه خوراک د غرض ورکړه او هغه چې کوم ټیوب ورته پاس و هلته لر شو. د دې زوی سره به خبرې کوو چې دي د کوم ځای نه راغلي دي، دې بابا ته څه تکلیف و، دي څه کړي او اوس څنګه چل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو چېرته نه راغلي؟ جی موږ د میا ګجر نامې کلی دی، پېښور سره ټچ دی، نه راغلي یو. زما وقار احمد نوم دی، دا زما والد صاحب دی حاجي محمد ایاز. دوی ته د اواز تکلیف و، اواز تکلیف نه پس موږ انټي ته رالو. انټي والا چې کوم زموږ بایپسي وغیره وشو، موږ ارنم ته دغه شو ریفر شو. هلته یې موږ ته ریډیشن ولیکلو. ریډیشن دوی واخیستو، هغه ریډیشن ډېر دغه نه شو، د دې اواز همغه طریقې سره پاتې شو. هغې نه پس یې واپس موږ انټي ته راغوستو او انټي ته چې موږ رالو نو موږ ډاکټر بخت زاده صاحب راته د اپریشن دغه ولیکلو. تاسو څونه مطمئن یې چې دلته کېده علاج باره کې تاسو څومره مطمئن یې؟ جی زه خو الحمدلله ډېر ښه مطمئن یم. که زمونږ کوم ډاکټران صاحبان دي اینم، که نرسان دي اینم، ډېر زیات مطمئن په دې یم چې بار بار زموږ د پیشنټ تپوس کې شوی دی او بار بار راغلي دی دلته. ډېره ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیشنټ چې دی دا 70 سال عمر دی او دته د لیرنګس کینسر شو، د اواز د سیستم کینسر ورته شو. هغې دپاره دا سټیج 3 کینسر و او د چې بیا ریډیشن واغستو، پوره کورس ریډیشن یې واغستو. خو ریډیشن چې کمپلیټ شي یو څو میاشتې پس بیا هغه انکالوجسټ دوباره وکتو نو د کې ګروث چې دی نور زیات شوی، مطلب ریډیشن فیل شوی. بیا هغه چې دی دا موږ ته راولېږه چې د دې سرجیکل آپشن وګورئ. موږ پیشنټ تارولی ایوالویټ کو او د کې شوګر دی بل څه کوماربیډیټي نه وه، شوګر یا بلډ پریشر یا زړه بیمارۍ داسې څه څیزونه پکې نه وو. نو صرف دا یو پکې مسله وه چې دلته ریډیشن هغسې شوي، داسې مریض کې زخم نه ټیکېږي، ډېر زیات ټیم لري او د فیسټولا کېدو خطره پکې زیات دی. بهرحال د پیشنټ د اټینډنټ سره د کاونسلینګ نه پس او د مریض سره د پوره کاونسلینګ نه پس بیا موږ فیصله وکړه چې د سرجري وکړو، ټوټل لرنجکټومي. داسې 12 ورځې مخکې د موږ دا اپریشن کړی او اوسه پورې د هر څه الحمدلله ټیک ټاک را روان دي. پرونه مو ورته د بیریم سوال وکړه، هغه هم ټیک وه. نو اوس موږ د ده نه د هوا نه لۍ او د خوراک نه لۍ دا لرې کوو او انشاءالله هغې نه پس به بیا دته خوراک شروع کړو. دعا کوو چې د د سیستم ټیک لاړ شي او د خوراک دغه برابر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ته زه دغه لرې کوم د هوا نه لۍ ټریکیاسټومي ټیوب. دا ټیوب پکې پروت و، اوس دې نه پس به دا بغیر د دې ټیوب نه سالي انشاءالله. او دا ټریکیاسټوما دې ته موږ وایو، دا ښه بلکل جوړ شوی دی، زخم هم ټیک دی او ایجز هم ښه برابر دي. اوس دې د خوراک نه لۍ هم لرې کوو او بیا به ولې پی ورکړو انشاءالله چې وګورو چې د خوراک زخم ټیک شوی د نه لۍ او که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د نوبس و حاجي صاحب، اوس دا ستا دغه ورو ورو ختمېږي. اوس به دله پی ورکو. عزیز صاحب دا پیو هغه به خوله کې لږ ساعت ایسار کړي، ګوټ به وکړي، بیا به لږ ساعت ایسار کړي او هغې نه پس به په ارام سره تېر کړي. ښه بسم الله به ووایي، لږ سره راوچت کړه. ٹھیک شو. بسم الله وکړه، دې نه به ګوټ وکړې
ښه غټ خو تیری به لا نه ښه لږ به خوله کې ایسار کړي بس زه اوس بسم الله ووایه په زړه کې او ورو ورو یې تېر کړه ښه بسم الله الرحمن الرحیم تېر شو زه به شکر دی انشاءالله هر څه ټیک دي ښه بل ګوټ کولی شي ټول تېر شو که لږ پاتې دي تېر شو ښه نو اوس بل ګوټ وکړه خوله کې لږ ایسار کړه او بیا هغې نه پس په دغه کې خبره نه راغله بس پک شي یو بل ګوټ وکړه نو بس بیا دا موږ دې دپاره چک کوو چې چېرته دا پی په زخم باندې خو نه راوځي هغه بیا یو کمپلیکیشن وي ټریکیو کوټینس فیسچولا فیرنګو کوټینس فیسچولا هغې ته وایي نو شکر دی هغه پکې نشته الحمدلله هر څه ټیک ټاک دي او دا به اوس دې نه پس خوراک سیسټم شروع کوي په خپله نرم خوراک به کوي او بل دې کې د اواز مسله یي اواز دې کې ختم شي اواز سیسټم بالکل بار روځي اپریشن کې لري کوم هغه نو دې ته زما پلانینګ دا دی چې دې ته به وروستو د اواز سیسټم بیرته بحال کوو انشاءالله دې کې به هغه ټي ای پي ورته موږ وایو سیکنډري هغه به ورته کوو او بیا بلوم سنګر پرستیسیس دی د اواز دپاره مصنوعي اله ده هغه به پکې انشاءالله لګو یو 2 هفتې پس که خیري تھینک یو